الحمد ذکر کو دا الحمد سرا رد شرک تے قرآن دا سی جامع کتاب دے چې دې صرف رد شرک کوي اثبات د توحید نه کوي مونږ وایا که چرته رحمان بابا ورته وې نو کافر کوای مو ځکه دلته الف لام دی په الرحمن باندې او په مونږ چې رحمان بابا وایو په غیر الف لام نشته دلته الف لام چې کم الف لام راغلی دي نو مولانا زبیر ګل صاحب وایي چې دا الف لام صفتی دي چې الف لام صفتی دي ته وغورځول نو هغه صفت تنم ختم شو خیر دی که اوس په صفت د مخلوق کې استعمال شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سورہ فاتحہ پرون مونږ ویلیو چې دا مکی سورت ته خلاصہ دعوا امتیازات د سورت غالباً شیو نن به مونږ وایو چې سورہ فاتحه څو نمونه دي او څه کارونه دي دا غینه مخکې بسم الله دا بسم الله کې یو څو خبرې دي دا هر صورت په اول کې قرآن کریم کې بسم الله الرحمن الرحیم ذکر کړی په دې ټولو سوراتونو کې ذکر دی خو صرف په سوره توبه کې نه دی ذکر د دې نه معلومیږي چې دا بسم الله الرحمن الرحیم دا د قرآن کریم یو خاص جز دی ځکه که دا د قرآن کریم خاص ټوکړه او یو جز او یو حصہ نه وای او اسی چا پکې لیکلی وای نو په سوره توبه کې به هم لیکلی نو اهل علم په دې کې اختلاف کړی دی او خپل رائے ذکر کړی دي خو په هغې کې راجح او صحیح قول دا دی چې بسم الله د قرآن کریم جز دی کله چې سورت شروع کیږي د سورت په اول کې د بسم الله ویل ښه طریقه ده دا ویل لږ لازمي دي پاتې شو د مونځ خبره چې آیا سوره فاتحه په مانځه کې ویل کیږي د دې نه مخکې به بسم الله ویل کیږي او که نه په دې کې هم د اهل علم اختلاف ته خو صحیح قول او صحیح رائے دا ده چې په فرض مانځه کې په لومبي 2 رکعاتونو کې بسم الله ویل واجب دي په فرض مانځه کې په لومبو 2 رکعاتونو کې بسم الله ویل د سوره فاتحه نه مخکې واجب دي علامہ یوسف لودھیانوی رحمہ اللہ خپل کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد 4 کې دا مسئله لیکلی دا چې په فرض مانځه کې په اولنو 2 رکعاتونو کې د سوره فاتحه نه مخکې چا بسم الله ونه وی نو مونځ فاسد دی سد سهو په واجب دا او که سد سهو ونه کړه نو مونځ فاسد دی دارنګ نورو پتاوم لیکلی دي د دینه معلومه شو چې د سوره فاتحه نه مخکې بسم الله ویل واجب دي ښه طریقه ده بیا سو کوئی چې پاسیدیږي او سو کوئی چې نه پاسیدیږي تاسو تماوی علامه صاحب لیکلی چې پاسیدیږي چې چا سیده سهو په ونه کړه وز دا داغه کس ته پاره دی چې څوک منفرد دی په مانځه کې ځان لمونځ کوي په د باندې ویل واجب دي
که چرته دی امام پسې ولاړ دی نو ګوره اولنو 2 رکعتونو کې به د باندې فاتحه نشته نو بسم الله پې هم نشته او وروستي 2 رکعتونو کې د احنافو په نسبت باندې سوره فاتحه ویل هم واجب نه دي نو بسم الله ویل هم واجب نه دي نو امام چې کله مونځ کوي نو امام به په اولنو 2 رکعتونو کې بسم الله وایي وس اختلاف په دې کې دی چې آیا دا امام به په جهر وایي او که په سر به وایي په پټه به وایي او که په ښکاره به وایي نو شوافی او حنابله وایي چې بسم الله به په ښکاره باندې وایي خو احناف وایي چې نه بسم الله به پټه وایي هر یو قول ټیک دی دواړه ټیک دي که چا ښکاره ووایي نو هم ټیک دی او که چا پټه ووایي نو هم ټیک دی امام ګورئ ښه او مقتدی چې دی نو په ده باندې فاتحه نشته نو لہذا بسم الله پې هم نشته په وروستو 2 رکعتونو کې که سوره فاتحه وي په سري مونځ کې نو ودې وایي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی 3 معنی کو د بسم الله یو د عوامو معنی کومې چې مې وکړم دا ښه ده عام معنی ده دویمه معنی ترکیبي معنی کوم چې د الفاظو سره ولګي اکه یاد نشي مسله نه کوي دریمه معنی کوم تفسیری معنی کوم اکم یاد نشي نو خیر ده خوریدلې خدي بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی عام معنی ده دویمه بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله چې عام مهربان دی او خاص رحم کوونکی دی شروع کوم دا ترکیبی معنی ده دریمه تفسیری معنی ده بسم الله الرحمن الرحیم په نوم د الله چې ډېر لوی بادشاه دی بندگی صرف داغه حق دی رحمان دی عام کړي دي 2 نعمتونه چې ایجاد او ابقا دي ټولو خلکو ته کلان دي خلق دي او کبان دي خلق دي که ادنا دي او که اقصا دي رحیم دی خاص کړي دي د دوی دپاره یا د دوی د منځ نه دوستان په خپل رضا او په خپلو خاصو نعمتونو سره تفسیری معنی شیخ عبدالسلام رحمه الله هم ځای په ځای کړی او ما به د خپل استاد محترم شیخ القرآن والحدیث مولانا امداد الحق صاحب نه یاده کړې ده په دوره کې په دې طریقه باندې الحمدلله رب العالمین ټول صفتونه د اولوهیت خاص الله لره دي چې پالنه کوونکی د ټول عالم دی الحمدو کې یو خبره کو صرف لومبې د سوره فاتحه نمونه یو د سوره فاتحه نوم ده سوره شافیه شفا ورکوونکې سورت ده هر چاله شفا ورکوي چې څوک یې ووایي مسلمان ګوره غیر مسلمه نه سوره کافیه کافی ده هر چاله کافی شافی ده سوره صلات سوره صلات او تزکه وي چې مونږ کې ویلې کی سوره کنز کنز خزانه ته وي خزانه دا ټوله نچوړ لمون پرون ویلیو خزانه دا سوره رقیہ د دم صورت ته دم تیمه دې ثابت شو سوره رقیہ نو د دم صورت ته خلق په ځان هم دمولې شو بل په هم دمولې شي سوره ام الکتاب د کتاب مور ده او سوره فاتحه وتم وي الحمد ذکر کو د الحمد سره رد شرک ته قرآن داسې جامع کتاب دی چې دې صرف رد شرک کوي اثبات د توحید نه کوي رد شرک کوي خو اثبات د توحید نه کوي چې رد شرک وشو نو اثبات د توحید په خپل ثابتېږي
چې زه تا ته وایم چې دا کار مه کوه، نو چې دا مه کوه مې درته ووې نو دا کول یې په خپله ثابت شو. نو قرآن چې کلم مسله توحید ثابتوي نو رد په شرک باندې وکړي. نو اوس دلته مسله توحید ثابتوي نو رد په شرک باندې کوي، نو توحید تی په خپله ثابتېږي. نو الحمد سره رد د شرک ته چې الحمدلله تعالی لا لغیره من نبی او ملک او ولی من انس او جن او صنم وغیرها. یہ ټولو نه با واوړې او الله ته به راواوړې. د دې سیز نه به تمه کټ کې، د دې ټولو نه به عقیده کټ کې. که نبی دی، که ملک دی، که ولی دی، که انس دی، که جن دی، او که بوتان علاوه نور څه دي، د دې هر سیز نه به عقیده کټ کې. نو چې دې ټولو نه د عقیده کټ کړه چې د الله نه علاوه دي، نو د الله وحدانیت ته ثابت شو. نو عبادت پوز د چا کوي؟ د الله. الحمد حمد یو خدا الحمد لومبه دا کم کم ځای ذکر دندا په 5 سورتونو کې په قران کریم په اول کې ذکر، د 5 سورتونو په اول کې الحمدلله ذکر ده. یو سوره انعام کې، دویم سوره کهف کې، دریم سوره سبا، څلورم سوره فاطر او پنځم په سوره فاتحه کې. دا الحمد ذکر ده. نور سورتونو په اول کې دا نشته. د حمد لغوي معنی حمد څه ته ویل کی؟ په عربی ژبه کې علما دا حمد معنی کوي الثناء الجمیل بالجمیل الاختیاری، او په پارسی ژبه کې علما دا حمد معنی کوي ستودن ستایش کردن، او مونږ په پښتو کې معنی کوو ستاینه کول. د چا ستاینه کول؟ د حمد معنی ده. او په اصطلاح د شریعت کې د حمد معنی ستاینه کول د الله تعالی په هغه اسماء او صفات سره عقیدتن قولا او عملا. اصطلاحي معنی د حمد الحمدلله رب العالمین. ټول صفاتونه د اولوهیت خاص الله لره دي. رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټول عالم دی. معنی به داسې کوو د پښتو چې که تفسیر هم ونشي ټول اشکالات په ده پکېږي. اوس که موږ داسې معنی وکړو غلطه به نه ګورئ ها، خو اشکال به صرف الحمدلله رب العالمین. ټول صفتونه د خدای توب صرف چا لره دي؟ الله لا، چې پالنه کوونکی د ټول عالم دی. نو اشکال به بیا راځي چې آیا خدای شته او که نشته؟ لفظ خدای شته او که نشته؟ ما راشه چې د اشکال نه د معنی پاکه کم. نو داسې معنی به وکړي چې الحمدلله ټول صفتونه د الوهیت چې کم د الله سره خاص دي، د مخلوق سره خاص نه دي، نو دا ټول صفتونه چا لره دي؟ لله، الله لره. رب العالمین دا الله څوک دی؟ وورا الله دا دی رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټول عالم دی، د ټول مخلوق. الرحمن الرحیم عام مهربانه والا دی او خاص رحم کوونکی دی. دا سید مبالغی دی ها، سید مبالغی دی. مبالغه کې معنی لګه سیوا پرتی. نو الرحمن الله، الرحیم الله. نو که چرته چاته رحیم ویلی شي که نه، نو خیر دی کافر کوای مو، او یا چاته رحمان ویلی شي. لکه عام خلق وی رحمان بابا، رحمان بابا. نو خلق وی رحمان بابا مو وایا، عبدالرحمن بابا وایا، بنده د رحمان وایا. مونږ وایا که چرته رحمان بابا ورته وی نو کافر کوای مو، ځکه دلته الف لام دی په الرحمن باندې، او په مونږ چې رحمان بابا وایو په غیر الف لام نشته.
دلته الف لام چې کوم الف لام راغلی دي نو مولانا زبیر ګل صاحب وایي چې دا الف لام صفتی دي چې الف لام صفتی دي ته وغورځول نو هغه صفت تنم ختم شو خیر دی که اوس په صفت د مخلوق کې استعمال شي مولانا زبیر ګل صاحب د باجوړ الرحمن الرحیم عام مهربانے والا دے او خاص رحم کون کے دے مالک یوم الدین اختیار مند دورہ زدہ بدلے دے مالک دورہ زدہ قیامت دے واقدار دورہ زدہ بدلے دے بس حال تا بدا ہر چیز بدلا اغسطی شی او دا ہر چیز بدلا با ورکولی شی غالباً چٹی مشو دا با پورا نشی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین طول صفتنا دا اولوحیت خاص اللہ لردی رب العالمین چی پالنا کون کے دا طول عالم دے الرحمن الرحیم عام مہربانے والا دے او خاص رحم کون کے دے دا او چی میں پکیوی نو صرف دا مانا و سر تلم گو رہے دا دی ٹکی کی مانا نشتا خواہ چی او مانا کنو بیا دی چی باکارو چی الرحمن او رحیم یا والرحیم نو بیا با مونگ او مانا کولا خو صرف دا مانا و سر تولا را ولون دا او پکی زکوی اسنے سو کی تیرازو کی الرحمن الرحیم عام مہربانے والا دے خاص رحم کون کے دے مالک یوم الدین اختیار مند دورہ زدہ بدلے دے یا مالک یوم الدین واقدار دورہ زدہ جزا دے بس ہر معنی چی دی وکڑا خمڑا چی سمرات لد اللہ دا شان سرندا بٹی کی اللہ دا عمل کولو توفیق راکی